السلام علیکم. چینل د زبان خلق، زه یم خالد خان او زما د دې خپرونې نامه ده آواز خلق. اکثر مانا خلک تپوسو کی چې دا موږ په خبرونو کې په هر دویم ورځ که روزانه دي نو په دویم ورځ دا خبرو ورو چې سټاک ایکسچینج دې ځای ته وخته، سټاک ایکسچینج دې ځای ته وخته، د تاریخ بلندترین سطح ته لاړه او سینسي او پوینټس وړاندې کی او وایي چې دا علامت د دې دی چې سټاک ایکسچینج بره لاړ چې ترقي وکړي، چې ملک ترقي کړې ده، اقتصادي کامیابی لاسته راغلي دي. ما ورته وویل چې چونکې زه د معاشیاتو ماهر نه یم، په سټاک ایکسچینج او په دې خبرو نه پوهېږم، خو زه دا ګڼم چې دا حکومت هسې ګپ لګي، ټوکې مسخرې او خندانۍ کوي. سټاک ایکسچینج که په ځمکې کې د ځمکې لاندې، که تر سپوږمۍ او مریخ خېږي، که لسم چت ته خېږي، که په هوا الوزي، زما دې ته مطلب دې سره کار نشته. زما کور ته ټماټر په څو راځي، الو په څو راځي، د غوښې د چینو د پیو نرخ څه دی، بجلی ګیس په څو دی، د کور کرایه په کوم ځای ته ورسېده، یعنی د روزمره د خوراک بنیادي ضرورتونه څونه ارزان دي، علاج معالجه تعلیم څونه ارزان دی، د کور کرایې د ترانسپورټ کرایې څومره ارزانې شي. حکومت دې په دې برید نه کاوه چې زما سټاک ایکسچینج دلته راغی او دلته راغی او ما ترقي وکړه. موږ به د حکومت دپاره روزو په هر لاره کوڅه کې به جشن منو کړو، تاړی به وغږو چې کله موږ اوړه غوړي تیل مالګه ارزان راوړو او هسې دې موږ له سترګې نه تورې. سټاک مارکیټ که بره خېږي او که لاندې خېږي، شاید دا تړلې هغه ډالرو سره یا هغه پونډونو سره چې دی د پاکستان په سر د بهر ملکونو نه اخلي، یا دا زموږ د عوامو ناغږلا ګولتۍ چې دی کوي. او څنګه چې دا خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان خبره کوي چې د نیمو نه زیاتو افسرشاهي چې ده هغې چې دی نو په پرتګال کې جایدادونه واخیستل. نو که دغه سټاک ایکسچینج کېږي، دا چې زموږ نه کم مال ځي یا زموږ په سر چې کم ډالر او پونډ راځي، هغې سره به یې تعلق وي، عام غریبانو سره نشته.